کم سړی چې دا وظیفه کوي نو دا سړی به تر قیامته پورې د غم د درد د تکلیف اواز به نه اوري. نو د سړو لپاره ځان له طریقه پکې ده او دغه شانتې د زنانو دپاره پکې ځان له طریقه ده. سړی که په دغه طریقې باندې دا وظیفه وکړي هغوی ته پیدا ورکوي او ښځې چې په خپله طریقه باندې دا وظیفه وکړي نو پیدا به ورته ورکوي. نو وظیفه ډېره زیاته زبردسته ده، د ملګرو سره یې شیر کوي ځکه چې یو سړی د قیامته پورې د غم درد تکلیف اواز نه اوري، دا غټه خبره ده زما او ستا دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک دې تاسو ټول خوشحاله او تر و تازه ساتي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده، زمونږ کوم ټافک دی، دا ډېر زیات ناشنا دی. ځکه ناشنا دی چې داسې خبرې دا کول ډېر ګران کاري او داسې وظیفه ما ستاسو لپاره راوړې ده او زه په خپل هم په دې وظیفې باندې عمل کوم چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو تر قیامته پورې به د غم درد او د تکلیف اواز به نه اوري. نو مولانا نصیر الدین غروشتوي رحمه الله فرمایي چې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې کوم سړی د جمعې د مانځه نه بعد اووه پیرې سورة الاخلاص وی او اووه پیرې سورة الفلق وی، اووه پیرې سورة الناس وی، نو دا سړی به د غم درد تکلیف اواز دی به نه اوري. د دې مطلب دا نه چې دا سړی به کوڼ شي، دا به نه اوري. مطلب به دا شي چې دا سړی به بلکل د خوشحالۍ ژوند تېروي، د تکلیف ژوند نه به الله پاک دا سړی بچ کوي. نو چې موږ یوه جمعه دا عمل وکړو نو را روانه جمعې پورې به ما ورته د غم او تکلیف اواز به ما ورته دا نه اورو. نو چې بله جمعه ما ورته دغه عمل وکړو نو د را روانې جمعې پورې به ما ورته د غم درد تکلیف اواز دې نه بچ شو. دغه شان ورپسې جمعه ما ورته دغه عمل وکړو نو چې څومره دا عمل ما ورته یو جمعه کوو نو بلې جمعې پورې به د غم درد تکلیف اواز هغې نه ما ورته په امن کې یو. نو کوشش دا وکړو چې دا وظیفه په خپله مو کوئ او نورو خلکو سره هم شیر کوئ. د سړو لپاره ترتیب به دا وي چې دوی به د جمعې مانځه نه بعد په جومات کې کښېني، دا به پوره کړي. د ښځو لپاره به ترتیب دا وي چې کله دوی د جمعې په ورځ باندې په دوی خو د جمعې مونځ نه وي، دوی به د ماسپښین مونځ وکړي. نو کوم ځای کې چې مونځ وکړي نو هلته به دا خپل وظایف دا به پوره کړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.